نن سبا لکی ډرا په دغه صورتونو باندې چې ټیکټونو باندې پیسې ورکول او بیا سامان نه ګوري ښا یو خو سامان تا واغس او بیا دغه د پاره د ټیکټ ورکو خو دې سم نه چې دا سامان په بل ځای کې بیا ارزان ملاويږي او دغه ځای کې د ټیکټ دوج نه تا ګران کړي دی دا سم نه او یا د ټیکټ په کې جدا پیسې دا سم نه وښوي بلکې تا سامان واغس عام نارمل چې مارکیټ کې سره ریټ ته پاک ریټ باندې دی واغس او ستاسو لپاره اضافي اسی خپل طرف نه یو بونس یو ټیکټ ستاسو لپاره ورواچو باکس کې او په دې باندې اضافي نور چارجز اضافي پیسې پینوي نو دغه قراندازي جایز ده تدین علاوه صرف ټیکټونه خرڅول په پیسو باندې او هغه قراندازي کول دغه تلکې ډراویل دا حرام د دې کاروبار حرام د دې پیسې حرام دغه پیسو نه صدقه کیږي په دغه پیسو باندې نه حج کیږي نه دغه پیسو زکات کیږي دا مکمل په توګه باندې حرام دي د قران انکار دی ښا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان دا د شیطان کارونه دي قران په خدای پاک په فشتنبو د دې نه ځانو ساتي نو تفصیلی خبر واوري يسالونك عن الخمر والميسر په دې تفسیر کې ها جواری ستوي جواری وای دیتا چې دو کسان یا ډیر کسان هغه خپل مال یا پیسې دا په یو معامله کې یا په یو لوبه کې واچي او بیا د یو طرف نه پکې ګټه راشي او د بل طرف نه تاوان راشي هغه یو کس چې دی هغه په غیر څه د مهنت او د مشقت نه دا غبل مال واخلي نو دې ته څه ویل شي جواری په غیر څه د مهنت او د مشقت نه دا غبل مال واخلي دې ته جواری وایي نو نن سبا هم دغه حالات روان دي د لکې ډرا دو صورتونه دي یو صورت د قراندازۍ داسې دی چې پاغې کې هغه هر یو کس چې دی څومره کسان چې پای کې شریکې دي نو دا ټول یو شان حقوق بل خبره دا ده چې صرف د لکې ډرا په پیسو باندې ټیکټونه اغستل نه بلکې یو سامان دی واغسته او دا هغه سامان په عوض کې بیا ستاسو لپاره یو ټیکټ راوغسته او هغه یو باکس ورواچو د دغه ټیکټ زیاتی روپۍ نه وي که صرف خالصتن سو ټیکټونه خرڅي لکه باز کسان وي الکه یو ټیکټ چې په 1000 روپۍ دی په 1500 دی دوه ټیکټه سو اخلي په 500 بول ورکوم کله ټیکټه سو اخلي نو په 1000 روپۍ ورکوم مثال په تور باندې کړه او په دې طریقې سره یو کس 3 ټیکټه واخلي او بل چې دینو لس ټیکټه واخلي او بل شل ټیکټه واخلي او بیا چې قراندازي کوي نو د یو کس پکې راوځي د نور ټولو مسلمانانو هغه مال پالتو لاړ او هغه د یو کس ته په 1000 روپو کې هغه د شپږ لکو د شلو لکو او د 1 کروڑ روپو گاډي راوځي یا ته نور سامان نه راوځي نو د 1000 روپۍ ورکړي پاغه راوځي نو د نور خلکو چې دا په لکاو په کروڑا روپۍ جمع کړي دی هغه چرته لاړ دی یو کس ته د نور ټولو خلکو هغه پیسې په غیر د مهنت او د مشقت نه راځي کنه دي ته وایي جواری او جواری اشد حراما سخت حرام ده کبیره ګناه ده چې قران کې خدای پاک ورته چې فیهما اسم کبیر پدې کې ډیر غټ ګناه ده نو چې خدای پاک لوی ذات ته او چې هغه چې پدې کې لوی ګناه ده دا وسمره لوی یو زما واست په نسبت باندې کبیره ګناه کنه ما او ته لوی وایو یو چې الله ورته وایي چې کبیره ګناه ده اسم کبیر نو هغه وسمره لوی داخله پکې اخته ده دا ټیکټون د قشان پر روپو باندې بخرسي او سامان اکثر نه ډیر کسان پکې چې کم صحیح قراندازي دا خو صحیح ده خود دغه کار با کافرانو د قریش مکه چې کم داغي مشرکانو هغه به دا کارونه کول ډیرو کسانو به پیسې راواچولې او پاغي باندې به او خواغسته او بیا به قراندازي دغه به ټیکټونه به جوړ کړو سيزونه نمونه به ولیکل سبا خالی سړک او هغه به یو څه تور واچول بیا به راويسته د یو کس پر اوخته ټولوخ یا غوخه به هغه لور کړه باقي به د قشن پاتې نو تفسیر مدارک تفسیر تبری ټول دا خبره ذکر کړی دا جواری دا حرام ده هم د قشان کار دلته کی مطلق قراندازي ناروا نه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بکله په سفر باندې تلو خپل ازواج مطهراتو کې به یو بیبي ځان سره بوتله پاغي به قراندازي وکړه نو پاغه قراندازي کې به بس دیوی نوم راوته د کې د چا د مال د زیات خبر نه و د ټول حقوق یو شان اوس په دې کې د ټول حقوق یو شان نه د یو حق یو شان دی د بل شان دی ښا نو دا نن سبا چې په سوشل میډیا کم دا ټیکټونه خرڅيږي او خلک اخلي د بهر ملک مسافر په دې کې ډیر زیات اخته شوی نو دغه ټیکټونه اخلي او بیا په پیسو باندې اخلي او بیا چې کوم دین واغه دغه روباسي د یو راخیږي او بل دغه شان محروم پاتې کیږي دا ټول حرام ناروا
د دې کاروبار حرام، د دې پیسې حرام، دغه پیسو نه صدقه کیږي، په دغه پیسو باندې نه حج کیږي، نه دغه پیسو زکات کیږي. دا مکمل په توګه باندې حرام دی. د قرآن انکار دی. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. دا د شیطان کارونه دي. قرآن کې خدای پاک وایي فاجتنبوه، د دې نه ځان وساتئ. پوه شئ؟ او شیطان د دې په وجه باندې چې شیطان څه کار کوي، وای شیطان د دې په وجه باندې ستاسو په مابین کې جګړه، دشمنی، فساد او دا پیدا کوي. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر. شیطان دا اراده کوي چې تاسو په مابین کې بغض، عداوت او دشمنی، بې اتفاقی دا پیدا کی د شراب او د جواری په دی وجه. ويصدكم عن ذکر الله وعن الصلاه. نقصان څه دی؟ تاسو به د الله د ذکر نه او د مانځه نه منع کوي. څوک چې جواری کوي او څوک چې شراب څکي، نو دا شراب او جواری بلګي او د الله د ذکر نه د مانځه نه منع کوي. بیا قران کې خدای فهل انتم منتهون، وسم نه منع کوي. وشو نو دا د قران صریح آیاتونه موږ مسلمانان چې چاته د قران پیغام ورورسي هغه په دې باندې عمل کوي. کوم چې کړي دا به سخت ترینه توبه وباسي، توبه نصوحه، او آینده د دین منشي کمنه نشو. نو دا د حرامو کاروبار دی. نن سبا لکی ډرا په دغه صورتونو باندې چې ټیکټونو باندې پیسې ورکول او بیا سامان نه ګورې یو خو سامان تا واغس او بیا دغه د پاره د ټیکټ ورکو خو دې سم نه چې دا سامان په بل ځای کې بیا ارزان میلاويږي او دغه ځای کې د ټیکټ دوج نه تا ګران کړي دی، دا سم نه. او یا د ټیکټ په کې جدا پیسې، دا سم نه. پوه شئ؟ بلکې تا سامان واغسته عام نارمل چې مارکیټ کې سره ریټ دی پاک ریټ باندې دی واغسته او ستا دپاره اضافي اس خپل طرف نه یو بونس یو ټیکټ ستا دپاره ورواچو باکس کې او په دې باندې اضافي نور چارجز، اضافي پیسې پې نه وي. نو دغه قراندازي جایز ده. تدین علاوه صرف ټیکټونه خرڅول په پیسو باندې او هغه قراندازي کول دغه تلکې ډراویل دا حرام دي، ناروا دي او ناجایز دي. پوه شئ؟ تفصیل یسألونک عن الخمر والمیسر. اے پیغمبر علیہ السلام دوستانه تپوس کوي په بار د شراب او د جواری کې چې د حکم سره نو تور ته وایا چې فیهما اسم کبیر، په دې کې ډیره لوی ګناه ده. ومنافع للناس، پیدې پکې د خلکو د پارشته اریزي پیدا ده. پیدا صدا باللذت والفرح في الخمر واصابه المال بلا كد في الميسر. په غیر صد مهنت نه هغه پر دې مال ستاجب ترش. نو دا خو په ظاهر باندې تا پیدا تا ته پته ولګي د چالکا په 1500 روپۍ باندې می ټیکټ اغستې ده او د 1 کروڑ روپو گاډي راته ووت زما پیدا شو. نو تا ته خو د ظاهري پیدا ښکاري و منافع للناس. و قران کې خدای وایي و اسمهما اکبر من نفعهما و اسمهما اي ما ينشأ عنهما من المفاسد. و د دې هغه ګناه چې کم د دین را خوريږي او د دین جوړيږي اکبر من نفعهما اعظم من نفعهما، هغه ګناه د دین ډېر